وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی اراده کوي چې د قربانی کوم او د میاشت ذل حجې شروع شي، نو د ذل حجې میاشت شروع کېدلو نه مخکې د خپل سر سنت واخلي چې کله میاشت ذل حجې شروع شي نو بیا غوره دا مستحبه مسله ده چې څو پرې قرباني ذبح کړي نه وي یا پرې د ویښته وغیره نکونه نه کټ کړي. خو که چېرې دې کې مسله بیا دا ده که چېرې څلوېښت ورځو نه پیاوړېدلې وي مثلا نکونو باندې یا په غیر ضروري ویښتو باندې، نو بیا کټ کول واجب دي. خو که چېرې دومره وخت پرې نه رسېده اورېدلی او دی دغسې وساتي او د اختر په ورځ چې کله قرباني وکړي هغې نه وروسته یې کټ کړي نو ثواب دی پکې. خو که چېرې چا ونه کړله داسې نو ګناه پکې نشته دی، خیر دی. ډاکټر صاحب دا د اغوستو وخت کې اعتبار وي نیت لره. که یو سړی څاروی اخلي او د څاروي اغوستو وخت کې د نیت دا دی چې زه به ځان سره نور کسان شریکوم 2 4 شپږو پورې، نو بیا خو جایز ده بېلا کراهت، هېڅ قسمه مکروهوالی پکې نشته دی چې ځان سره کسان هغه شریک کړي. خو که چېرې د باندې قرباني واجب ده دا کوم کسان چې دي او دې چې کوم کسان یو ځای کوي ځان سره هغې باندې هم واجب ده، نو او شروع کې اغوستو وخت کې نیت نه کړی نو دا یو ځای کول د نورو کسانو د هغې له حصه ورکول په دې کې جایز دي، خو لږ شان کراهت لري. خو قرباني هغه کېږي، قربانۍ باندې فرق نه راځي. خو که چېرې دا اغوستونکي د څاروي د قرباني واجب نه وي بلکې نفلي قرباني وي، نو دې کې هم 2 حالته دي. یو حالت دا دی چې اغوستو وخت کې د نیت کړی وي چې قرباني خو زما نفلي ده، خو زه به ځان سره دې څاروي کې څه کسان نور یو ځای کوم 2 حصې به جوړوم، نو بیا هم جایز ده پکې، ځکه چې شروع کې نیت ده داسې و. خو قرباني پې واجب نه وه او د کسانو د شریکولو یې هم نیت نه وه، څاروی واغوسته، نو بیا په دا حالت کې نشي یو ځای کولی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ملګری تپوس کوي چې قربانۍ کې 2 رونه په شریکه باندې یو حصه ساتلی شي که نه، مطلب د قربانۍ یو حصه واخلي او دا یو حصه دي دواړه تقسیم کړي ځان کې، نو داسې جایز ده او که نه. نو دې کې دا یاد لرئ چې قربانۍ حصہ دا تجزي نه قبلې، مطلب تقسیم نه قبلې په اعتبار د ثواب سره. ها داسې کولی شئ چې دې دواړه پیسې شریکي کړي او حصہ د یو ورور شي، ثواب به د قربانۍ د یو ورور وي، او غوښه چې دی بیا دواړه ځان کې تقسیم کړي، نیم یو واخلي نیم بل واخلي، نو داسې کولی شي. خو داسې نشي کولی چې یاره قربانۍ یو حصہ د دوو کسانو شریک شي چې هغه دواړه وي چې یاره مونږ قرباني ده، نه داسې نشي کېدی، دا جایز نه ده. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپلو مرحومینو د پاره په قربانۍ کې حصہ ساتل دا څنګه دي؟ نو دا جایز دي. په طریقه به دا وي چې یو ژوندی کس به بطورې وکیل جوړ شي د هغې د اړخ نه. مثلا د یو سړي مرحوم والد محترم دی، یو سړی پلار وفات دی او د هغه دپاره دی قرباني کوي، نو دغه ژوندی کس به دی وکیل به شي د هغې د قربانۍ دپاره، حصه به هغه وکیل بطورې وکیل به هغه شي او ثواب به یې د دغه مړو ته ورسوي، نو داسې کول جایز دي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب د 10 ورځې د عشره ذی الحجه چې ورته وایي په دې کې ټولې دا د بختورې روژې دي د رمضان المبارک نه بعد فضیلت والا ورځې هم دا دي، دې ته عشره ذی الحجه وایي. که تاسو سره د معارف القرآن تفسیر وي نو سوره فجر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر د دې آیتونو تفسیر وګورئ، تاسو به خپله د دې معلوم شي. په دې 10 ورځو کې دا اولنۍ 9 ورځې مثلا د 1 تاریخ نه 1 ذی الحجې نه تر 9 ذی الحجه پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل د ورځې روژه ساتل، یو ورځ چې روژه وساتي لکه یو کال روژې چې وساتي، او د شپې عبادت د لیلة القدر د شپې عبادت برابر دی. او بیا د 9 تاریخ د ذی الحجې چې روژه وساتي نو د وصيام یوم عرفه احتسب علی الله تعالی ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، چې د عرفې او روژه دا زه د الله نه دا امید ساتم چې د مخکني کال د ګناهونو کفاره جوړه شي او د روان کال ګناهونو کفاره جوړه شي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې ملګري تپوس دا کړی دی چې یو سړی د څاروي د قربانۍ په نیت واخلي په 80,000 منې او هغه یو میاشت وساتي، هغه بیا په 90,000 منې خرڅ کړي، آیا د ده دپاره داسې کول جایز دي که نه؟ نو دې کې اصول دا دي چې قرباني د واغستله او دا قربانی 80,000 باندې وا او د باندې قربانی واجب وا نفل نه وا. که نفلی قربانی والا کس چا باندې چې قربانی واجب نه وي هغه داسې څاروی واخلي نو هغه نشي خرڅولی، ځکه په هغه باندې دا څاروی ذبح کول بیا واجب وي، دا بدلول نشي کولی نه دا خرڅولی شي.
او کچا باندې قرباني واجب وي هغه داسې څاروی واخلي نو هغه بیا بدلولی شي. اوس مثلا د په 90,000 خرڅ کړی دی، بل څاروی د په 85,000 اغستی دی، نو دا 5,000 د مخکې څاروي چې کومه فایده شوې ده نو دا به هم صدقه کوي، دا ځان دپاره نشي استعمالولی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا 9 ورځې روجې ساتل دي، په دې کې دا 8 ورځې چې دي د دې ثواب د یوې روجې ثواب د یو کال د ثواب برابر دی. 9مې روجې ثواب او فضیلت د دې نه لږ نور سوا دی چې د عرفې ورځ ورته وایي، د صیام یوم عرفه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلی دي. نو که نن هم شروع کی، مطلب سبا هم شروع کی، څوک نن 2 تاریخ دی نو که سبا نه شروع کی نو بیا هم ثواب هغه حاصلولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. که چېرته په تا باندې قرباني واجب وي او د واجب قرباني اخیستلو په وخت کې تا داسې نیت کړی چې زه به ځان سره نور کسان شریکوم، نو بالکل شریکولی شي. بیا ستا خوښه ده چې ستاسو د تره زامن تا ته 3 کسان یادي چې یاره 3 برخې به زمونږ شي، 3 ستا شي، نو هم جایز ده. که 4 شریکۍ هم جایز ده او که 2 شریکۍ هم جایز ده. موجوده صورت کې چې ته 3 حصې تا اخلي او 3 حصې هغې اخلي او 10,000 فی حصه به راشي نو بالکل جایز ده، څه مسله نشته پکې. 1,000 به پتا شي، 30 به په هغې شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. غوره خو دا ده چې قرباني څوک کوي نو هغې د اختر میاشت شروع کېدلو نه مخکې د خپل نوکونه واخلي، داسې ویښته دې کټ کړي. خو که چېرې د کټ نه کړله او قرباني هم ده او بیا په منځ کې د 10 ورځو په منځ کې د کټ کړه نو څه ګناه پکې نشته دی، ګناه پکې نشته دی. دا مستحب عمل دی، که چا وکړلو ثواب پکې شته دی، که چا ونه کړله داسې نو ګناه پکې نشته دی، خیر دی.